مولانا طارق جمیل په خپل یو بیان کې ویل دي چې شیعاګان چې کم ماتم کوي هغه ماتم جایز دی. د مولانا طارق جمیل صاحب داسې نه دي ویلي. مولانا طارق جمیل صاحب د هغې هغه واقعه ذکر کړې د کربلا هغه چې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها جړل او دا یې وی چې یا محمد یا محمد صلی علیک الاله وملك السماء هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الأعضاء بناتك سبايا وذريتك مقتلة. نبی علیہ السلام ته فریاد کو اے زمونږ بابا راش ستا بچی غنن شهیدان کړی شو، ستا اولاد هغې سره ډېر غټ ظلم وشو نو هغې جړل ځکه هغې دا ظلم کتو. دا ماتم نو دی خو په ماتم کې خپل ځان په چړو باندې وي او په ځان باندې اینی را ماتوي، نو هغه ماتم جایز نه دی. دا چې کم ماتم نو دا خو فریاد یې دې خبره وکړو چې دا مونږ سره څه وشو، ظلم را سره نن ورځ وشو. د مولانا طارق جمیل صاحب هغه واقعه بیان کړې، دغه ما اورېدلې، نور راته پته نشته. د مولانا طارق جمیل صاحب دا خبره کړي چې ماتم د شیعاګانو دا چې کم کوي دا جایز دی. دا خبره بالکل درسته نه ده، ځکه حدیث شریف کې راځي چې هغه سړی زما امتی نه دی چې کم سړی امن ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه، کم سړی چې په مرګ کې خپل مخ وی په سپېړو باندې خپل ګریوان شلی او هغه ستاینې کوي کم چې جاهلیت په زمانه کې به خلکو ستاینې کولې، دا زما امتی نه دی سره. نو ماتم د کوم طرفه جایز شو؟ ماتم جایز نه دی. خو مولانا طارق جمیل صاحب بل څه ویلي، کله ناکله د یو عالم په خبره څوک پوه نه شي نو بس بل څه تې وایي. او زموږ د دې شیرګل د دې خلکو خو دا عادت دی، خبره یو شان واوري بارې بل شان دي وکړي، دی عادت. ماتم جایز نه دی. ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکو فرمایل چې تعزیت یو مړی وشي هلته ناسته هلته دعا کول دا د 3 ورځو پورې روا دي، د هغې نه پس د سر روانه دي. مخکې یو سړی په سفر باندې یو راشي هغه دعا کولی شي. 3 ورځو پورې اجازت دی، ځکه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکو فرمایل چې یوې ښځې دپاره جایز نه دي چې هغه دې په یو مړي باندې د 3 ورځو نه سیوا جړه فریاد وکړي. کومه ښځه چې د هغې خاوند وفات شوی دی نو هغه به زیب و زینت هغه به پرېږدي 4 میاشتې 10 ورځې، د هغې د کوم د عدت ورځې دي، صرف د هغې دپاره دا جایز دي، نور د چا دپاره هم دا څیزونه جایز نه دي. ښه او ماتم که دغه شانتي خفګان دغه شانتي چې شیعاګان کم کوي دا خو په 4 مذهبه ناروا دی، نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته.